یو بنده وی چې زه پېشمني له راپاڅېدم ما ته د غسل ضرورت او اوس ټیم ته مې وکتل ما وی که زه غسل کوم نو پېشمنۍ رانه پاتې کېږي که پېشمنۍ کوم نو غسل رانه پاتې کېږي نو دې وخت کې به زه څه کوم نو دا بنده دې اول پېشمني وکړي د هغې نه بعد چې کله پېشمني نه فارغ شي نو که سحر داخل شوي او که نه د هغې نه پس دا بنده دې واجب غسل وکړي داسې نه ده چې ګنې دې بنده غسل نه دی کړی او پېشمني یې وکړه نو دا روجه یې نه کېږي بلکل که دې بنده دا پېشمني په حالت د جنابت کې وکړو نو هم د ده دا پېشمني هم ټیک دی او په جنابت حالت کې د ده روجه شروع شوه سحر ټایم کې نو هم دا روجه یې صحیح ده خو دومره دا چې دا غسل به په وخت کوي څنګه چې اذانونه کېږي دغه ټایم به دی غسل هم وکړي ځکه چې د ده نه د سحر لمونځ چېرته پاتې نشي मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।